په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی مهربانه دی. ملګرو ذاکر رحمان عمرزی یم. زمونږ پښتنه سیمه کې کله چې پښتانه کامیابېدو طرف ته روانېږي که نه ډېر رکاوټونه ډېر دي. دا مخامخ تاسو یو پېژندلې جوسۍ نه یو پېژندلې شکلي نه بابر دی، عبدالسلام عرف بابر. دا کرتبونه کوي، دا ټیلنټ ښیي زمونږ د پښتنو ته چې ما کې دا ټیلنټ دی. نو محترمه موږ داسې خلک ولې هغه مخکې هغه نه پرېږدو. اوس هم ما د ملګرو سره خبره کوله، موږ پښتنو کې یو پالیسي ده چې ذاکر رحمان عمرزی دې ښه شي خو علي دې ښه نه شي. علي دا وایي چې زه دې ښه شم خو ذاکر رحمان عمرزی دې ښه نه شي. یا لکه پښتنو ټیلنټ زموږ پښتانه دا ناکام هم ځکه دي چې دوی کینه بغض لري او دغه کینه بغض امنګ مخکې پرمختګ ته نه پرېږدي. دا شزلمې د مردان دی، د جنډو سره تعلق ساتي او یو کلیر کټ یو ریل کرتبونه کوي. تاسو به اینم مخامخ اینم دا په خپله موږ کتلي دي. بابر دا د یو خو زه سټارټ کې تاسو ته دا ووایم چې دا پروګرام سکیپ کوی ما دا لږ وګورئ، دا ډېر ضروري ځکه دی. دا یو ډېر غریب سړی دی، بې وسه دی، والله والا یو طاقت ورکړی دی، یو ټیلنټ ورکړی دی. ولې نه چې یو ټیلنټ پښتون کې راشي او هغه موږ پروموټ کړو، موږ خلکو ته پښتنو ته دنیا ته د دنیا هر وګړي ته ورسو چې زما پښتون کې ټیلنټ شته. موږ امن پسند یو، موږ مینه ناک یو، موږ نفرت نه نفرت کوو، مینه شیندو، موږ هغه خلک یو. بابر شکر دی د الله رحم دی، یو جهان مننه ده. خیر به تاسو ماله دوباره هم راغلی. بابره څومره حوصله افزایي میلاویږي پښتانه تا ګوري. د دې نه مخکې هم تاسو ډېر پروګرامونه کړي دي. څه لرئ، څه احساس دی او څه احساس کمترۍ کې مبتلا یې؟ آیا هغه مقام هغه مینه تاسو له پښتنو درکړه یا تر اوسه پورې څه مزل پاتې دی؟ ذاکر به ډېر ښکلی کوېسچن نه وکړو. تاسو ته الرېډي پته ده چې ما ډېر زیات پروګرامونه کړي او تر اوسه پورې هېڅ قسم سپورټ نه دی میلاو شوی. بیخي زړه مې مات شوی دی. مطلب زما خو اصل دې ګیم څه ډېر زیات شوق دی، نو کېدای شي چې زه دا فیلډ پرېږدم ځکه چې تر دونه چینلو کې په دې دومره دغه کې ما ته څه سپورټ میلاو نه شو. نو زه یم چې د دې نه پس په خپل داسې کس ته خو زمونږ په ملک کې هغه سړي ته مخه میلاوېږي چې کم پخه شکر یې، صحیح سړي ته دې کې مخه نه میلاوېږي. صحیح سړي له څوک سپورټ قطعاً نه ورکوي. ما په خپله هم داسې خلک لیدلي چې داسې خلکو سره یې مرستې کړي. بهرحال زه دا چغې نه وم چې یاله زه بیخي خلکو ته په جړا شم اوښکې ورته تویږم چې نه ما سره دغه وکړي. نه الرېډي زما زیاته سړی راتلی شي، زما سره دا وسایل لیدی شي چې وګوري. ما له صرف وسایلو ضرورت دی چې ما له صرف سړی دا وسایل هم والي. د حکومت نه خو ما چغې ووالي چې یاره ما ته سپورټ سپورټ راکړي. اوسه پورې هېڅ قسم سپورټ نه دی میلاو شوی. هېڅ قسم مختلف قسم ویډیوګانې ما جوړې کړي دي چې زه یم چې د دنیا په سطح الحمدلله زه یم چې چا هم نه دي کړي. پښتانه غلط شی پروموټ کوي، دا ټیک ده. دا د باور د خبرې سره زه اتفاق ساتم. فحاشي د هغې پروموشن موږ ډېر زبردست کوو. که چېرته مولا مخې له راشي که نه سې غلی شان پې ګوته ته وکوې داسې، که بابر مخې له راشي مړه داسې کوي داسې ګوته ورکړو داسې تاوي. او که چېرته سرې شونډې دنګه غاړه شي پکې که نه پښتنو خفه کېږئ ما نه داسې علي شاه 007 نه دا ما د ملګري اواز وکړو چې دا لا مخې له درشي نو دا بوډاګان نه دي دی داسې زوم کړي داسې تاسو چېرته را بابر وګوره دا زوم کړی دی. دې هم چېرته کتلی د ده ټیلنټ هم کتلی دی پښتنو چې دې څه کوي، مرګ سره لوبې کوي، خو شوق یې دی او طاقت دی پکې، پاور دی پکې. د ده دا شکل هم لږ زوم کړی دا څومره ښکلی شکل لري. موږ څه زوم کوو ټول پکې دي، خاندي مې زما د پروګرام د خبرو سره خاندي دغه دی ټول. تاسو دا زوم کې دې سپورټ کې دا ستا اتفاق زه دې خبرې سره بابر جانه لرم چې موږ پښتانه 00 او پته نه کم 7 هغه موږ ډېر په زوم سره ګورو. دا خبره دې صحیح ده. بابره چېرته په دې دومره پروګرامونو کې چا داسې په ملا ډبولې چې بابره موږ د سره یو تکړه شاته غریب یې موږ تاسو هر څنګه مرسته کوو. داسې څوک پیدا شوي نه دي. دا علي ویډیو کړې ده لکونو پته نه 16 لک خلکو کتلې ده، 22 لک خلکو کتلې ده. داسې ما پروګرام کړو، یوسف جان صاحب پروګرام کړو، چا څه ونه کړو. بالکل علي بھائی تاسو یاد کړو هغه پروګرام هم دا دی 22 لک کې چلېږي. داسې یو بل روډ دی زموږ هغه هم تقریبا داسې ورقریب دی 21-22 لک ته هغه هم ورقریب دی. داسې تاسو هم پروګرامونه کړي، داسې د دنیا چینلو والا کړي. لکه په کروڑو خلکو به زه هم چې کتلي هم په کروڑو کې یو دانه هم داسې را پیدا نه شوله. ودې وایي یو ویډیو دی یو سړی وکړي چې واقعي بابر سما دا دغه کړی نشته، مخه نه میلاوي سره. دوی زما خیال دی چې د 22 لک کسانو یا
1 کروڑ پورې به خلکو دې داسې تقریبا داسې لږ به کتلي دا دومره پروګرامونه دي کړي دي هسې انجوای کوي یاره ماشومانو ته ښایي چې راشه وګوره که نه بوتل باندې څنګه دی ولاړ دی داسې که نه سنجیده خلک په کار دی چې دې سپورټ کړي او پښتانه کې چې ټیلنټ وي نو هغې پورې موږ خاندو داسې ده موږ خندا کوو یاره دا د ځان لی کار کتلی څه اراده د مخکې بابر به څه کوي تاسو کرتبونه موږ وکتل زموږ د کیمرې په شیشه به ښکاري مو ډېر زیات محنت مو کو خوله خولۍ یې څه ویل غواړئ چې مزید مخکې به څه کوئ نو بس ذاکر به ډېر دغه خو ځکه نه کوو چې اخري کې دی چې ستا دا پروګرام زما خیري شي بیا هم داسې څه ملګري چې موږ پرې نه دي هغوی د زړونو نه موږ مجبور شو بیا هم ورسره پروګرام وکړو که د زړه خبره رانه راوباسي نو زما اراده بیا نشته ځکه چې په دې دومره ویډیوګانو کې او خریل کار کې ما غوندګې سړي ته مخه نه میلاوېږي نو دې نه پس پس کم کسبي چاته مخه میلاوي خو بهرحال ډوک بوک چې کې په دې میډیا بس هغه سړی کامیاب دی صحیح سړی په دې نه کامیابېږي ما ته دونه پته ولګي بالکل هغې خو موږ خبره خلاصه کړه زما په خیال چې دا ځل د پښتانه که چېرته داسې د چا وسم نه کېږي که نه چې د سپورټ کړي دا غریبي کورنۍ نه دی نوجوان دی بچي دي کورې دی نو خیر دی شیر بټن ووخی او داسې بل خلکو ته یې داسې ګروپونو کې داسې ولېږي که نه وایي دا ریل کمانډو دی دا د مردان سره تعلق ساتي د مردان سیمې سره تعلق ساتي او د خیبر پښتونخوا په سیمه باندې ژوند کوي نو تاسو داسې کار وکړئ چې دا خلکو ته ضرور ورسوئ چې ته سره څوک چېرته سنجیده کس داسې پیدا شي اوس که 50 لاک کې موږ ګوري خو چې څه فایده درته نه راځي نو په هغې به موږ څه کوو یار اچار به تېچ دغه ویورشپ نه نو تاسو مهرباني وکړئ چې دغه ولېږئ خلکو ته نورو ملګرو ته بهر ملکونو کې که څوک داسې ولېږئ دا ویډیو چېرې دا یو ریل کمانډو دی حکومتي خلک که موږ ګوري نو مهرباني وکړئ تاسو ته به څه وایو تاسو په خپله ځان له صوبه یې خو دا راته ووایه چې نمبر راته ووایه چې هغه دا ستا آن نمبر وي که داسې چېرته یو پښتون نر ځوان پکې پیدا شي او تا سره رابطه وکړي یار نمبر زما 0317 15 42 276 په دې زما وټساپ کوم شته ها یو ځل بیا ووایه 0317 15 42 276 څو بچي دي بچي الحمدلله درې بچي دي اصل کې زمونږ د داسې ګیمونه دي چې لکه موږ حکومت وغواړي موږ په عالمي سطح هم جنګېدلی شو سپورټ مقابلې هم کولی شو لکه ذاکر بھای یو انسان کې یو ټیلنټ وي که نه نو د سړی هغه بار بار ګوري ډېر ته موړ شي نو چې څنګه قسم سړی ما ته وایي چې یاره داسې هر قسم ویډیو جوړولی شم الحمدلله دې نه مخکې پروګرامونو کې هم ویلي دي چې ټریلر دومره وزن لري چې دا د ټرک نه ډېر وزن لري هغه هم ما په دې خپل راوستی نو دونه خطرناکه دی نه بله ویډیو داسې مشکله ده او ټریکټر او موټر سایکل خوله کې نیول او دا خو او بس هغه به تاسو خیر دی مینوالو ته بیا وښایي هغه شاټونه ماټونه که زما دا ویډیو څوک هم نه مني وایي چې دا ریل نه دي خو چغه به ما وغواړئ پروګرامونه نو یقین به م راشي انشاءالله پښتنو دا سړی سپورټ کې او د پښتنو کې داسې تکړه پښتانه به وي چېرته یار را پیدا شي او حکومتي چارواکو ته هم دغه یو ریکویسټ کوو چې دې پک کې دا واخلئ او دوی داسې ځای کې دا کرتبونه د خلکو ته د دنیا ته لږ وښایي د بهر ملکونو کې که چېرته هسې داسې غلطۍ کې داسې سنټۍ هم واړئ که نه نو یاره خو بس هیرو وي نو 15 ګاډي وروسته 15 شاته وروره هیرو دي په غلطۍ کې که سنټۍ واړوله څه به راته وایم بند به یې کړو یاره بس دی خو دې سړی دا سپورټ کوي ښه او پښتنو ریل خلک ریل چې کوم هیروګان دي هغه وپېژنئ نو راځئ چې د بابر کمانډو سپورټران جوړ شو دغه ویډیو هغه خلکو ته ورسوو که چېرته حکومت کې داسې څوک او زما دا پروګرام ګوري نو ضرور که تاسو څه وس نه شئ کولی د حکومتي چارواکي سره چېرته رابطه وکړئ دا ویډیو دا پروګرامونه ورته وښایئ ډېره مننه کوو چا چې موږ د دې دا برداشت کړو یقینا الله دې وکړي چې موږ خپل پښتنو کې کینه بغض ختم کړو محبت مینې ورورولۍ پښتونولۍ سره ژوند کوو نفرت نه نفرت وکړئ او مینه وشیندئ ذاکر رحمان عمرزی له اجازت ورکړئ آباد اوسئ